الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما د اسلام قابل قدر مسلمانانو ورونو دا یو مسلمه خبره ده چې عظمت دا په مهنت کې پروت ده. که څوک دا غواړي ما ته عظمت میلاو شي لویی میلاو شي نو دا به مهنت خامخا کوي. مهنت نه بغیر عظمت نه میلاویږي. او د مهنت مثال داسې ده لکه یو شی چانه په قرض باندې راواخلې ادار باندې راواخلې او بیا خپل ضرورت هغې نه پوره کوي نو په دغه وخت کې ته یو سیکنډ هم نه ضایع کوي. مسلسل هغه ادار که مشین ته راخستې د څه د راخستې دي هغې نه خپل ضرورت پوره کوي. مثال طور سره یوه زنانه ده خپله استري خرابه ده او ګاونډ کې بله زنانه د هغه نه استري راوړله او ضرورت دا ده چې صرف د خاوند کپړې هغه استري کول دي. نو داسې کله دغه استري راوړل نو دې خیال وکړلو چې دا خو د قرض والا استري ده نو دا یوازې ولې د خاوند والا کپړې استري کړم راځه د بچو والا کپړې خپلې کپړې مې استري کړه نو دا لګي مسلسل هغه استري نه کومه فایده ده فایده واخلي ځکه کوم ټول کارونه دي هغه پوره کړي هغه نه بعد د استري بیا ګاونډۍ ته حواله کړي. زما عزتمندو بیانې هم دارنګې د ما او تا ته کوم بدن او جسم الله را کړی ده دا د ما او تا ولا نه ده دا الله ما او تا ته به طور امانت را کړی ده. نو ما او تا دغه بدن نه داسې طریقې سره کار واخلو لکه څنګه دغه اسري نه ما او تا دغه زنانو نه ضرورت پوره کوي داسې ما او د دې بدن نه هم ضرورت پوره کړو چې یو سیکنډ هم ضایع نه کړو یوه لمحه هم ضایع نه کړو. د شپږ فوټه بدن دا د الله د رضا کولو دپاره الله د رضا ولا کم کولونه د هغې کې داسې طریقې سره سره زما عزتمندو د داسې یو حقیقت ته چې دا مو اکابرو پېژندلی او کوم نیک خلک دي هغوی دغه پېژندلی ده. هغوی دا خیال و چې الله په نیز باندې لوی مرتبې څه حاصلوي نو محنت نه بغیر دا نه حاصلېږي. یو بزرګ متعلق رسي هغې په طواف کولو او عمر هم د هغه اویا کاله یا هغې نه څه پاسه نو چا ورنه تپوس وکړي حضرت څو طوفونه په ورځې کې کوي وی زه په ورځې کې اویا طوفونه کوم اویا طوفونه عمر یې څومره ده 70 سال او طوفونه په ورځې کې څو کوي اویا طوفونه کوي. دې ته محنت یې لګېږي. اوس دا په کمې طریقې سره کوي څرنګې طریقې سره کېږي دا 490 چکرې لس کم 1500 چکرې دا په ورځې کې څومره طریقې سره کوي او بیا دا اویا طوفونه چې کوي هر طواف نه بعد 2 رکعته نفل دي نفلونه حساب څه ولګي یو څل 4 رکعتونه شول. زما عزتمندو دا هغه سړی کولی شي چې کله هغه ورته اراده وکړي دې ته محنت یې لګېږي. خواجه سری سقطي رحمه الله یو ورځې تېرېدو علامه جرجاني رحمه الله مخې ته نو هغه دغه دانې خوړلې د دانې څه ورتې شي او بیا په خولې باندې کرپایي او خورې دا یې خوړلې. سری سقطي رحمه الله ته وفرمیل وی داسې د ولې نه کول چې دغه دانې د ټکولې وې او ټیکاله د ورنه جوړه کړې وې ټیکاله د پخه کړې وې او هغه ته ورباندې خوړلې هغه ورته خبره تاسو ټیک ده خو ما اندازه ولګوله چې زه ټیکاله زما ته راوړې ټیکالې سره زه دغه خوراک کوم نو ما څومره ټیم لګېږي ورباندې او دا دانې زه خورم ما څومره ټیم ورباندې لګېږي. ما د دوو اندازه ولګوله نو ما ته پته ولګېدله چې دغه دانې زه خورم او خورې او دې طریقې سره ځان مړوم نو ما ته د هغې ټیکالې خوړو او د دغې دانو خوړو په مابین کې دومره فرق معلوم شولو چې اویا کرته زه سبحان الله سبحان الله هغه زه یم که چې د دانې زه وخورم او که زه بیا ټیکاله خورم نو د اویا کرته سبحان الله ولا کم ټیم د دا ټیم مانه ضایع کېږي. نو ما فیصله دا وکړله چې نه زه به دانې خورم دغه کپوم به او دې طریقې سره خپله خېټه به زه مړوم او د اویا کرته سبحان الله ولا کم وخته دا به زه نه ضایع کوم دې کې به زه اویا کرته سبحان الله یم. دې ته یې لګېږي محنت دې ته یې لګېږي خوارۍ. امام شافعي رحمه الله دا د امام محمد صاحب استاد ده او دواړه مذاهب اربعو خواندانو کې یو خواند امام شافعي صاحب ده. امام محمد صاحب استاد امام شافعي صاحب شاګرد.
امام محمد سے یو درس دیزه کې کولو، بل درس متخذی کې کولو، بل ځای کې کولو، داسې لري لري درسونه به کول او هغه ورته بندوبست هم کړو د سورلۍ والا. امام شفیع صاحب زړه دا غوښتل چې دین زیو بل کتاب د حدیث وایم. استاد سره استاد سے ماته دغه کتاب هغه درس کا زدا تاسو نه وایم. وی ادریس ما سره خودم ټیم نشته، تا ته پته ده دیږي کې سبق دا د کتابونه زیم به دې جنا غزه کې دا د کتابونه او دا کم کتاب ته نو دا کتاب ماته ته ویلې وې، خو لیکن ما سره ټیم نشته دومره او ما سره دومره وسایل نشته چې تا ته زه سورلۍ واخلم او زه چې ما سره ته خوا کې سورلۍ باندې رواني، تاسو سورلۍ ما سورلۍ او لارې باندې دغه کتاب زه درته یم. نو دی ورته ویل امام شفیع صاحب ورته ویل چې خیر دی استاد دې ته مخه پکېږي دا کار زه کولی شم. وی څه ته غریب نو تاسو سورلۍ خو نشته. وی حضرت تا اس روان وي نو زه په منډه باندې سم ورسره ته په اس باندې سورلۍ زه په منډه ورسره وایم او دې دوران کې ماته دغه حدیث دغه کتاب ماته درس کا ماته دغه ولا. الله اکبر. امام شفیع صاحب امام محمد صاحب په اس باندې سورلۍ شاګرد ورسره منډه ویله او هغه ځکه حدیث کم کتاب او سبق ورته په دې دوران کې هغه رسل. دې ته مهنت یې لګیږي داسې کې سو مهنت ته وکي ته به عظمت ملويږي. امو اکابر دې طریقې سره هغه ژوند تیر کړی دا. امام مالک صاحب امام شافعي صاحب امام مالک صاحب استاد امام شافعي صاحب شاګرد ملاقات ته ورغلو. نو امام شافعي صاحب غونډه شپه خوب ونه کړلو. سبا نو امام مالک صاحب تاسو کوي تا شپې خوب ونه کړلو. ویجی ما خو یو حدیث د نبی علیہ السلام تاسو نه واوریدو. نبی علیہ السلام د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ورور ده هغه سره خوشتبی کوله، هغه وا چرچنه وا، هغه چرچنه سره بدی ډیر زیاتې محبت هغه به چې تمناش ولا هغه به هغه ډیر زیات خفاو. نبی علیہ السلام سره بس کله هم دغه انس ورور ملاو شو به ورته یا با عمر ما فعل النغير اے ابو عمر چرچنه در سره څو وکړل هغه خدای نه لاتی پری خدای وی دغه یو حدیث دغه ټوکړه ما په دې کې سوچ کولو په دې روغ شپې کې ما سلويخ مسلې د یو حدیث نه غرو بسلې دې ته مهنت لګي او په خوبونو باندې وخت نه تیرولو خو به دومره کولو چې بدن ته راحت را ورسېدو. غالبا رابعه بصریه رحمه الله غي متعلق رسی یو کس ورته ورغلو وی زبلار شم غینه بلګه دعا زو غواړم. دا مازیګر ټیم کې ویرغلو زوی کتل په منځ باندې وا بیا مشرقه زوا مازیګر نه بعد به په ذکر اسکار کې مشغوله شول. دی ویل چې خیر د مقام نه بعد به زور تراشم مقام المنځي زو کړو مقام نه بس به راغله به په منځ باندې ولاړه ما خوستنه پوری ما خوستن منځ نه بعد ورسره میلاو شو ما خوستن المنځ څخه راغله ما خوستن المنځ یو کړو هغه نه بعد بیا په اوګد منځ باندې وګد منځ باندې ولاړه ډیر انتظار وکړو لیکن هغه اوګد منځو الله سره راز او نیاز کې لګیا و. دې ته خیرو کې سره آرام به کوم سبي ورسره میلاو شو. سبای ځکلا د راغلو اشراق په ټیم کې نو تاسو وکړو وی رابعه بصریه چې تکي دا هغه خو سبای منځ وکړو هغه نه بعد به اشراق پر ناس او ذکر اسکار کول به اشراق وکړل اوس له غوډیا او د شول آرام کوي بس ټیک ته آرام کوي آرام لرو چې چیزه ورسره به ملاو شو. نو لک ساتیر نو اروچته شول رابعه بصریه خلینه دغه الفاظ وتل اللهم اني اعوذ بك من عين لا تشبع. اے الله داسې سترګو نه زه پناه غواړم چې هغه خوب نه مړېږي نه. دومره خوب وکړو به نه مړېږي هغه څومره خوب اشراق نه بعد ډېر معمولی مقدار کې هغه وته شوله او بیا راوچته شوله سترګې په مګلې کړلې. الله داسې سترګو نه زه پناه غواړم چې هغه خوب نه مړېږي نه. دا دنیا خو د خوبونو دنیا نه ده. دې ته لګېږي مهنت. زما عزتمندو ما تاسو په خدمت کې گزارش ده کما او ته عظمت غواړو مهنت به کوو عبادت وکړو داسې طریقې سره به عبادت کوو چې یو سکند به هم نه ځای کوو ما او تا ته بیا عظمت ملويږي. همدارنګه د ژوندۍ په هر موړ کې چې په کومې شعبې کې هم ته هغه شعبې کې ته مهنت کوي الله تبارک وتعالى تا ته عظمت هم در نصیب کوي تا ته عزت هم در نصیب کوي. الله د مو تاسو ټول ته په نیکو اعمالو کې مهنت کولو توفیق نصیب کړي هغه اعمالو کې مهنت کولو توفیق نصیب کړي هغه ژوندۍ کې مهنت کولو توفیق نصیب کړي چې هغه به ته خوشالي کې الله د مو تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. اخلاص سره دعا وکړه الله د څه سمولتي قبول منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا څومره خلک رغلي دي درس قرآن اوریدو د پر الله د دوی د غنسته په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي.
الله علماء کرام ته په هر میدان کې بره او نصیب کې کم خلق علماء سره محبت ساتي مینه ساتي الله تور سره محبت او مینه وساتي باران متعلق دعا وکړه باران رحمت په قدر حاجت نازل کې کمه ګناه د وجنه بنده الله غ ګناه متماف کې پریشان حال متعلق دعا وکړه پریشان حال او پریشانی ختم کې چا باندې قرضو بجونه نه اخلاص کې چا رزق تنګ رزق کې وسیع کې ځان متعلق دعا وکړه موږ ګناهونه معاف کې والدینو ګناهونه معاف کې حقدارانو ګناهونه معاف کې امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کې امو تاسو څومره حقدارانو فاطمه مردگان اسلام ټولو د بخنه وکي جامع متعلق دعا وکړه د جامع د ترقی او نصیب کې اندرونی بیرونی شرور افات او بلیاتونه وساتل کې کم خلق ور سره تعاون کې الله تور سره تعاون وکي چې علماء نصیب سفر ته تللی دا الله سفر به سعادت کې الله د خدمات قبول او منظور کې الله مټولو ناراضي شي داسې ناراضي شي زغینه باندې تا ناراضګي نه وي امو په دې انتخاباتو کې شکست باندې څوک هم خفه شوی دي الله چا زړه ته دوک رسیدل دا الله دې په بدر کې لوی خوشالي ورته ور نصیب کې الله لوی بدلی ورته ور نصیب کې الله مټولو ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد